السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه شیرین زاده یم. تاسو ترین صورتحال سره شریک کوم. اول خو سره موسم باندې خبره کوم چې ډیره زیاته یخني ده او واوري شوي دي چاپیره، او نن په ملم جبه کې تقریبا 3 انچې پورې واوره شوې ده، او دا علم دا غر دا نور ورونه دا ټول سپین شوي دي، واوره شوې ده. ولې چې مخکې موسمیات او د ګوګل مطابق هغه 15 ور 16 دا ویلو چې یاره دا بارانونه او په غرونو به واوري. نو په ملم جبه کې خو خیر په اپریل کې هم ما واوره کتلې ده او دا خو لا مارچ دی، خو بهرحال دا کم چې موسمیاتي تبدیلیانې دي او دا کلایمټ چینج چې کم دغه دی، نو د هغې په وجه ته څه حتمي خبره نشي کولی چې یاره څه کیدی شي. خو بهرحال اول د سره دا موسم خبره شریک کوم چې که تاسو بالفرض که د اختر په ورځو کې راځئ، نو په 1920 تاریخه پورې دا امکانات دي په کالام کې او په بلایي علاقو کې چې هلته کې واورې او باران کیدی شي. یعنی دا لکه دا مسلسل دا دغه روان دي، د وقفې سره کله زیات کله کم، خو بارانونه به رواني. او بل دا دی چې دغه موسم لکه ډېر زیات یخ هم دی، داسې نه ده چې موسم دغه د ما تاسو وګورئ نو بلوز مې اغوستی دی، زه په کمره کې دننه یم، دننه چې کوم ټمپریچر دی هغه 17 دی او بهر تقریبا 12 پورې خواوشا دی، او داسې په ملم جبه کې 4 دی، بیا کالام کې چې کوم دی نو هغه هم 1 2 دی، نو ټمپریچر یو دم راغورځېدلی دی بیا او ښه یخني شوي ده. بالفرض که تاسو په اختر کې راځئ، نو په اختر کې چې کوم اولنۍ ورځ ده یا دویمۍ یعنی 21-22 باندې موسم دغه وریځې به وي او نور به ورسره ومي، لکه ګډوډ موسم به داسې باران نه دی ښولی. نور باقاعده چې څونه ورځې پاتې دي د اختره پورې په دې کې باران ښیي چې باران به وي. د دې نه علاوه که تاسو په اختر کې راځئ نو بالکل راتلی شئ، ټولې لارې کولاو دي، څه مسله نشته. د موهوډن جهیل لار چې کوم ده نو هغه لا بنده ده. بقایا نور خو یخني ده فی الحال د اپریل پورې دلته کې یخني. موسم بهار دی، ګلونه راغلي دي او په ونو کې کوم چې د شلتالان ونې دي په هغې کې هم ګلونه دي، د خوبانو په هغې کې هم ونې دي، او دا د ښکته تاڼې نه شروع شي دا موسم بهار د فروری په اند کې، او بیا دا ځي نو اپریل او بیا پسې چې کوم دی نو مارچ او اپریل او بیا مئی پورې، د مئی د شروع پورې دا د کالامه پورې دا موسم بهاري، یعنی دا به په مخه به بره رواني. بهرحال دا خو د موسم په حوالې سره شو. که تاسو په دغه ورځو کې راځئ نو دا دغه وکې بل ما دا کول د اختر په شپه باندې دا خلک ریسونه کوي او دا موټر ځغلئ یا موټر سایکلې دا کوي، نو دغې شي نه هم اجتناب وکړئ، خپل واړه پوهه کوئ، ډزې مه کوئ. او په دغې حوالې سره هم ما چې یار تاسو اپډیټ کړمه. اوس په راشو په بین الاقوامي سطح باندې به خبرې وکړو چې کومه د کشیدګي روانه ده د ایران او د امریکې او د اسرائیل. د هغې نن 14مه ورځ ده، حملې به دستور روانې دي. ایران هم حملې کوي او امریکا او اسرائیل هم حملې کوي، او د یو بل چې کوم اهداف دي هغه تارګټ کوي. د ابنای هرمز په حوالې سره ډېر زیات تحفظات او خدشات دي، خو ایران نماینده نن دا یو واضحه پیغام ورکو چې ابنای هرمز چې کوم دی هغه ټول خلکو دپاره کولاو دی، خو سوای د امریکې او د اسرائیل د اتحادیانو دپاره نه دی کولاو. یعنې څوک چې د هغو ملګري د هغو دپاره نه دی کولاو، نور د ټول دنیا د خلکو دپاره کولاو دی، څوک ځان له تیل وړي نو وړی شي. نو دا یو پیشرفت پکې وشو. بل دا کمې چې دغه دي د تیلو تنصیبات دي، نو تر اوسه پورې لکه دا محفوظ دي. کم چې هغه یو جزیره ده د ایران چې د هغې نه 90% تیل چې کم دی د ایران مختلف ممالکو ته سپلای کیږي، نو د هغې هغه کم ګودامونه چې دي ډیپوان چې دي هغه محفوظ دي، هغه لا تر اوسه پورې نه تارګټ کړي. خو که بالفرض که داسې دا جګړه روانه او هغه پکې تارګټ شي، نو دا لکه ډېر غټ نقصان دی. بیا به ایران جوابي کارروایي کوي، نو د هغې نه بیا ډېر څه دغه جوړیږي. چونکې ایران دا الزام لګولی و چې یاره په دغه ځای باندې کومه چې دا وړوکې غوندې جزیره ده، په دې باندې د متحده عرب امارات نه حملې شوي دي. نو د هغې په جواب کې چې کومه زنانه ده هغه د متحده عرب اماراتو نماینده ده، نو هغې دا ویلي دي چې لکه زمونږ د طرف نه څه حملې نه دي شوي او موږ لکه دې ته بالکل لکه دا نفي کوو د دې خبرې او دا موږ نه دي کړي. بهرحال د دواړو په یو بل باندې الزامات لګولي دي،
خو په دې کې زه بیا به دا هم یو خبره وکم چې تر اوسه پورې متحده عرب امارات خلیج ممالک چې څونه د سعودي عرب سمیت هغه د ډېر برداشت او دغه مظاهره کړې ده او هغه دا غواړي چې مطلب دا جنگ په سنه طریقه باندې رکاو شي او دا پیلاو نشي. خو بل غاړه ته اسرائیل دا غواړي چې دا جنگ پیلاو شي او دغه ځګونو ته مطلب دا خلیجي ممالک او ایران دوم ورشي. نو په دې کې دا ماهرین دا وایي چې خدشه د دریم فریق هغه په دې کې هم وار کولای شي او نقصان رسولای شي. تر اوسه پورې خو دواړه فریقینو چې کم تیل دغه دي نو هغه لا محفوظ دي، خو نه کله نا کله پکې حمله کیږي. لکه نن پرون چې کم دی په پوجیره کې چې کم دی تیلو ډیپو هغه تیلو چې کم ګودام دی غټ ځای دی دغه هغه هټ شوی دی نو هغه کې لوګي ته خيږي او هغه ځکه هم نقصان شوی دی. نو بهر ایران خو دا وایي چې را منګ لکه بالکل دا سیویلین زګونه منګ نه دي ټارګټ کړي، خو بیا هم لکه مطلب دا دی چې الته کې نقصانات خو کیږي کنه سو کې کوي. نو دې هغه لکه نن باقاعده تور ویلي چې د دې تحقیقات وشي او په تحقیقات ته مطلب دا دی باقاعده سره موږ تعاون کوو. نو اوس په موجوده حالاتو کې دا کم غیر یقیني صورتحال چې روان دی د ټولو دنیا باندې اثر دی او په ټولو دنیا کې چې کم دی کم چې سیاسي لیډران دي د ملکونو صدور دي هغه د دغه کوي چې را په سنه طریقه باندې دا جنگ رکاو شي او دا لکه یو غیر دغه جنگ دی، غیر ضروري جنگ دی او د ټوله دنیا په ټینشن کې دغه کړي دی. لکه مطلب دا دی هر طرف ته نقصانات روان دي او ټوله دنیا چې کم دی. ما یو ټویټ کاته نو په امریکا کې یو کس دی هغه وایي چې را منګه ولې د اسرائیل لپاره چې کم دی د خپل جیبه پیسې ورکو التم تیل ګران شوي دي کنه. نو د دې اثرات چې کم دي نو دا خو مخکې هم ځي. اوس زمونږ په د اخترو کې او زمونږ په دغه کې ما د ډیرو کسانو سره ما سره خبرې وشوې، څوک په روزه کې راتلو څوک د اختر نه پس راتلو نو هغه دا وایي چې یاره دې جنگ د لاسه موږ هم نشو وتی. لکه ما تاسو ولې نشئ وتی یا خو جنگ خو هلته روان دی. هغه وایي چې یاره په دې په موږ هم اثر دی، په موږ هغه په پټرول په شکل کې هم دی، بل غیر یقیني صورتحال دی. د خلکو که ستاسو خیال نو متحده عرب امارات کې په خلیج ممالکو کې په سعودي عرب کې بل ټول کې چې کم دی خلکو رشتہ دار الته نوکریان کوي بزنسونه کوي نو هغه چې کم دی حالات ته ګوري نو هغه تشویش سره کیږي. بل دا چې مسلمانی او انساني نو مخ مسلمانانو چاپیر د مسلمانانو تاوان کیږي، خو که زه وګورم نو غیر مسلمه هم لګیا دی هغه د مذمت کوي چې دا جنگ د ختم شي او دا جنگ نور نه دی پکار. خاص کر چې کوم هغه سکول باندې حمله شو او پای کې 160 استادان او بچي ماشومان مړې وي نو هغه کې دغه چې کم دی امریکا دغه ډونالد ټرمپ چې کم دی هغه ډېر تنقید نشانه بناویږي. هغه دا وایي چې یاره موږ خو د خپل ټکس د پیسې د ماشومانو د وجل دپاره نه ورکوو حکومت له، دا خو تاسو مطلب دا دی. نو په دې سویلین باندې چې کم وار کیږي کم حمله کیږي هغې باندې خلک شدید تنقید کوي او خلک دغه کوي. نو زما په خپل خیال الله دې وکړي چې دا جنگ زر ته زر ختم شي نو دا به ډیره بهتره او د اختر نه شروع کړي و د موسم په حواله سره. چونکه د جنگ اثرات په براه راست نه دي خو انډایرکټ بیا هم په سیاحت باندې پریوزي، خلک کم راځي، تیل ګران شو، نور هم خدشات دي چې یاره کېدای شي نور هم ګران شي. دخوا د افغانستان سره هم شخړې روانې دي نو دا ټول هر څه چې راجمع کړي نو دا یو غیر یقیني صورتحال دی. سیاسی طور پر باندې هم حالات ډیر زیات بهتر نه دي. سیاسی طرف ته نه ځم، زه به صرف محدود دغه وکم اشارې بدله درکم چې حالات اندرونی طور پر هم اگر سیاسی طور پر خلک وغواړي نو دا حالات ټیک کېدای شي، خو زه نه پوهېږم چې دا حالات ولې نه ټیک کوي، حالانکه د دې په لاس کې دي او ډیر زر ټیک کېدای شي. او مطلب دا دی چې زما په خپل خیال بیا به پاکستان چې په کم پوزیشن دی اوس د دې دومره درې دومره به نور هم غټ پوزیشن به ولې چې اندرونی طور پر ستا سیاسي او معاشي حالات بهتر شي نو ته بیا به بهر ښې فیصله کولی شي. نن سبا ستاسو پوزیشن کله چې موږ د انډیا نه دا جنگ ګټلی دی په مئی کې د هغې نه پس د پاکستان پوزیشن ډیر زیات واضحه دی او ډیر لکه یو غټ کردار دی د پاکستان په دنیا په دغه کې رول کې. نو زما په خپل خیال چې دغه ایجارداري که ساتل غواړئ او په انډیا باندې د خپل برتري ثابتول او ساتل غواړئ د دې لپاره اندروني دغه حالات بهتر کول پکار دي.
درگذر وکړي، دا حالات ټیک کړي. زما خیال دی پاکستان به مخکې لاړ شي. ماله راکړئ اجازت د بل پروګرام پورې. د الله په امان. پاکستان زنده باد.